الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مخکې درس کې مونږ دا خبره زده کړه چې جامع الکتب التسعه اپلیکیشن کې کوم کتابونه دي د حدیثو یعنی متون الحدیث کوم دي، او بیا د دغه متون الحدیث لپاره شروح شرح کوم دي. نن به ان شاء الله مونږ د جامع الکتب التسعه اپلیکیشن متعلق نور وضاحت کوو چې د دې نه به فایده مونږ څنګه اخلو. د جامع الکتب التسعه به کولاو کوي. جامع الکتب التسعه چې تاسو کولاو کوي نو په دې کې به مونږ حدیث څنګه لټو، تخریج د حدیث به څنګه کوو. په دې 9 کتابونو کې نو د هغې دپاره 4 طریقې دی په دې کې ذکر کړي دي. یو عرض الکتب دی، دویم بحث دی، دریم تقسیم الموضوعی دی، څلورم مشکات النبوه. عرض الکتب یو حدیث بنده لټی، هغه حدیث د موضوع په اعتبار سره دی. لکه یو سړی حدیث لټی د لباس سره تعلق لري، بنده بعضې کس ځي او خپلې پنسې یا څادر هغه راکاږي د تکبر او د دغه د وجې نه د دې متعلق حدیث لټو. نو مونږ به راشو عرض الکتب ته. عرض الکتب به کولاو کو. عرض الکتب کې به دی 9 کتابونه مونږ ته دا راکړي، لکه صحیح البخاري، صحیح مسلم، سنن ابي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، موطا لمالک، سنن الدارمي، مسند احمد. دغه حدیث مونږه چونکې لټو نو دا به وګورو. مونږ فرض کا بخاري کې ګورو د دغه متعلق حدیث، بخاري مو کولاو کو. نو بخاري کې د دې متعلق کوم کتابونه چې صحیح بخاري کې ذکر دي، لکه بدء الوحی نه شروع شوی دی، بیا کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوضوء، او اخیری د بخاري چې کوم اخیری کتاب دی کتاب التوحید تر هغې ته رسېدلی دی. نو که فرض که مونږ دا کتابونه داسې سکرول کوو نو په دې باندې یعنې ګوته باندې برښکته کوو نو په دې هم کولی شو. یا مونږ وایو مونږ ډایرکټ کتاب نوم لټو، د کتاب نوم به په دې فهرست کې ورکړي. لکه زه د کتاب نوم ورکوم اللباس. لباس مې ولیکلو نو مختصر وخت کې کتاب اللباس راواړولو. په کتاب اللباس کې زه هغه باب لټوم چې پای کې دا مباحث وغیره ذکري. نو دلته اول باب تړلی باب قول الله تعالی قل من حرم زینة الله. ورپسې باب وی من جر ازاره من غیر خیلا، او ورپسې ما اسفل من الكعبین فهو فی النار. باب من جر ثوبه من الخیلا، دا هغه باب دی. په دې باب کې حدیث لټو. حدیث څه دی؟ حدیث په دې باب کې 4 احادیث راوړي. لا ينظر الله، الله نه ګوري یوم القیامت الی من جره، دغه حدیث مې راوړولو. حدیث مضمون د حدیث سند د هغې متعلق بحث وغیره راغی. په دې کې چې ما دا حدیث راوړولو نو د دې صفحې چې کوم وضاحت دی هغې ته لږ وګورئ. د ټولو نه سر کې چې وګورئ صحیح بخاري نوم یې لیکلی دی. د صحیح بخاري نوم نه لاندې رقم الحدیث لیکلی 5788. نوع الحدیث یعنی دا حدیث کم یو دی. نو نوع الحدیث چې تاسو وګورئ او په دې نښه باندې تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته په دې کې راشي. نو په دې کې مختصر یو څو
اصطلاحات ذکر کړي چې حدیث قدسی څه ته وایي، حدیث مرفوع څه ته وایي، حدیث موقوف څه ته وایي، حدیث مقطوع څه ته وایي. حدیث قدسی دې ته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل وي سند سره او پای کې هغه د الله جل شانه نه نقل، قال الله تعالی، حدیث کې داسې الفاظ راشي، دې ته حدیث قدسی وایي. او مرفوع چې د هغې نسبت پیغمبر ته شوي د فعل نه یا قول نه یا تقریر یا صفت نه. موقوف چې صحابي ته نسبت شوی وي، یعنی قول د صحابي وي، فعل د صحابي وي یا تقریر وي. او مقطوع چې تابعي ته یا د هغه نه لاندې تبع التابعي ته یا د هغې نه هم لاندې چاته نسبت وشي. نو دې ته دغه مختصر اصطلاحات دي چې دا په دې اپلیکیشن کې ذکر کړي. نو دې نوع الحدیث یعنی دا حدیث مرفوع دی. ولی مرفوع دی؟ ځکه عن ابي هريره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا. دا خو د حدیث متعلق بحث شو. بیا په دې کې که تاسو وګورئ نو مونږ کتاب اللباس راړولی، بیا مو باب راړولی، نور پسې د سر کې به دا عنوان د کتاب او عنوان د باب دا به یې لیکلی، کتاب اللباس او بیا باب من جر ثوبه من الخیلاء. نو که په دې باندې تاسو کلیک کوئ نو دا تاسو ته رااړئ، په دې باندې تاسو دا تفصیلي کتلی شئ. ځکه بعضې بابونو عنوانات تفصیلي وي، اوږده وي، نو هغه به تاسو نشئ کتلی. نو چې په دې ځای کلیک کوئ نو د پوره عنوان به راوالي چې باب څومره عنوان دی. بیا دې پسې جزء الحدیث، دا جزء الکتاب رقم الحدیث، دا جزء د هغې رقم 100 صفحه 141 او بیا بره چې کوم رقم الحدیث لیکلی دی نو هغسې رقم الحدیث دلته 5788 لیکلی. بیا دغه حدیث دی چې په دې کې د تفصیلي مباحث ذکر کړي. هغه داسې تفصیلي بحث دی چې کوم روات چې صحابه نه دي، تابعین دي، نو هغه دي په سور رنګ سره راوړي. لکه عبدالله بن یوسف دی، بیا مالک دی، بیا ابو الزناد دی، اعرج دی، ابو هریره دی رضی الله عنه. د ابو هریره نه علاوه چې څومره دي نو دا روات هغه دي چې دا صحابه نه دي. او د ابو هریره رضی الله عنه رنګ دا د نوم رنګ ته چې وګورئ نو دا اوتي دی. نو دا د صحابي چې کم صحابي وي هغه روایت نقل کوي نو هغه رنګ باندې راځي. نو دا مونږ په صحیح بخاري کې یو حدیث راواړولو. اوس زه وایم چې دا حدیث خو ما راواړولو خو دا په نورو کتابونو کې شته که نه. د دې صفحې لاندې لږ راشئ نو چې لاندې تاسو وګورئ نو دلته به یې لیکلي الشرح التخریج ملاحظه المشارکه العرض. نو د تخریج په دې بټن باندې به ووهئ نو تاسو ته به دیو 3 اپشن درکړي، 3 څیزونه به درکړي، یو تخریج، دویم اطراف او دریم شواهد. نو که تاسو دا تخریج وګورئ نو په تخریج کې دی وایي چې دا بخاري کې 5787 نمبر کې، صحیح مسلم کې 2087، سنن ابي داود کې 638، 4086، سنن النسائی کې 5330، 5331، سنن ابن ماجه کې 3571، موطا کې 2655 او مسند احمد کې خو ډېر ځای کې دا حدیث موجود دی. دا خو هغه دی چې د دې حدیث دا متن په نورو کتابونو کې موجود. یاره مونږ وایو چې دا کم په دې کتابونو کې موجود دی دلته دا راواړو. نو چې کم ځای کې تاسو راړول خوښوئ چې وایي دا راواړو نو لاړ شئ او په هغه حدیث باندې کلیک کړئ. لکه زه د بخاري 5787 یا د مسلم 2087 نمبر حدیث کلیک کوم نو دا مسلم کې موجود دی. نو زه په دې حدیث باندې کلیک کم نو بالکل لاړ به شي چې په مسلم کې دا حدیث کوم ځای موجود دی نو هلته به یې راوړئ. لکه دلته دا حدیث 2087 جز 6 صفحه 148 کتاب اللباس والزینه باب تحریم جر الثوب خیلا. دا د باب عنوان دی او لاندې حدیث ذکر کړی دی تفصیلي. که تاسو بیا وایئ چې یاره دا نه کوو بل ځای ته واپس په بټن ووهئ بیک اپشن چې ورته وایي او بیا چې د کوم ځای د مسند کې زه مثال همدغه حدیث ته 10023 نمبر حدیث راوړم، 10023 نمبر حدیث نو 10023 نمبر حدیث دی او دا یې راواړم. په دې کې جز د کتاب 16 دی، صفحه 74 او حدیث نمبر.
او نور په دې کوم هغه طریقه کار دی خو د صحیحینو نه علاوه چې کوم کتابونه نه پای کې دي اکثر لاندې د حدیث سره یو مختصر حکم هم ذکر کوي. بیا تخریج کې اطراف او قتل اطراف یعنی طرف الحدیث ټوکړي دلته چې کوم مستقل حصہ و نو هغه بل شان و او دا ټوکړه چرته بل ځای موجود ده کنه ان الله لا ينظر الى مسبل دا یو حصہ ده او دا د بل صحابي ابن عباس رضی الله عنه مروي ده. نو دغه شی بیا دې لپاره شاهد یعنی شاهد دې ته وي چې د بل صحابي نه مروي وي او پای کې هم دغه مضمون وارد وي. وکذا د عبد الله بن عمر روایت من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه. اطراف او شواهدو کې څه فرق دی؟ نو اطرافو کې دا مسله وه چې د ما قبل حدیثو چې کم تاسو په دې کې راړولی دی یوه ټوکړه بدلته موجود دی او شاهد معنا هغه مکمل مضمون بدلته راغلی نو دا د دواړو فرق دی. نو په دې سره تاسو تخریج هم کولی شئ. بیا که تاسو وایئ چې موږ د دې حدیثو شرح وګورو نو دلته دې ګوټ کې دا الشرح ورته لیکلی دی دا بټن باندې به کلیک کوئ نو فتح الباری مونږ ابتدایي مخکې درس کې مونږ دا ویلو چې په دې کتاب کې د بخاري د پاره فتح الباری د حافظ ابن حجر اسقلاني رحمه الله دا یې لګولی دی. نو اول حدیث دی هغې وضاحت کوي د ابو هریره چې په دې لفظ سره دی او وایي په شان د دې باندې ابو داود نسایي هم ذکر کړی دی او دا تفصیلي بحث چې فتح الباری کې څومره عبارت د حدیث د شرح لاندې لیکلی دی هغه ټول یې دلته ذکر کړی دی. نو تاسو دې سره شرح هم کتلی شئ. د دې نه علاوه په دې کې یو بل خصوصیت دی چې د رواتو حالات هم تاسو کتلی شئ. مثلا زه د ابو هریره رضی الله عنه حالات ګورم دا حدیث مې راړولی دی نو زه به په دې راوي باندې کلیک کوم انشاءالله تفصیلي حالات د رواتو مستقل بیا زه په هغې باندې تاسو تفصیلي پوهوم چې هغې کې څه څه دي. نو په دې کې دا نومونه وغیره ذکر دي او کم سن وفات سن پیدایش او علماء الجرح و تعدیل څه مباحث کوي یا څه اغلاط واقع شوي دي نو د هغې هم تفصیل کوي. نو په دې اعتبار سره تاسو په دې کتابونو کې حدیث لټولی شئ په اعتبار د مضمون سره په اعتبار د موضوع سره. یو حدیث ته تاسو لټوئ سنن ابي داود کې سنن ابي داود به راواړوئ سنن ابي داود کې کم باب کې کم کتاب کې لټوئ نو مثلا زه کتاب الصلاة کې لټوم نو صلات ورکې الصلات یو طریقه خدا ده چې سرچ په اعتبار سره که سرچ په اعتبار سره نه کوئ نو د سکرول په اعتبار سره ورکئ داسې کته بری وګورئ نو کتاب الصلات پکې موجود دی. په کتاب الصلات کې تاسو مثلا زه حدیث لټوم په اقامت کې باب فی الاقامه نو باب فی الاقامه یو خو تاسو سکرول باندې او که دا نه نو په دې ځای کې کلمه البحث کې ورکئ الاقامه چې الاقامه مو ورکړو چې دا لفظ د اقامت په څومره عنواناتو کې راغلی بابونو کې نو هغه ټول یې نو ما صرف اقامه راخیستل نو الاقامه مې راواخیست. په الاقامه کې دوه حدیث دي یو حدیث مې راوړل د بلال رضی الله عنه او دا د ابو قلابه چې هغه د انس نه نقل کوي وی امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه زاد حماد في حديثه الا الاقامه. نو دا حدیث موږ راوړو د دې ترتیب ما قبل غونته کې رقم الحديث بل لیکل نو الحديث لیکل دی کتاب الصلاه باب فی الاقامه او جز د کتاب او دغه رنګ صفحه د کتاب او حدیث نمبر او د دې لپاره تاسو شرح کتلی شئ. شرح په دې باندې عون المعبود لګېدلی دی چې موږ په ما قبل درس کې د هغې وضاحت کړو لکه دلته دا حدیث ذکر دی او د هغې شرحه عون نه چې څومره عبارت دی هغه اخیستی دی. دې نه علاوه په دغه انداز باندې تاسو حدیث لټولی شئ په سنن الترمذي کې چې هغه هم په دغه موضوعاتو اعتبار سره دی. په سنن النسائي کې هم تاسو په دې اعتبار عنواناتو لټولی شئ. سنن ابن ماجه کې هم دغسې لټولی شئ. په موطا د امام مالک کې هم تاسو دغسې ابوابو په اعتبار لټولی شئ. په سنن الدارمي کې هم تاسو دغه فقهي ابوابو سره لټولی شئ. او مسند د امام احمد کې تاسو فقهي ابوابو سره نشئ لټولی بلکې دا احادیث چې تاسو ګورئ نو دا احادیث په اعتبار د راوي سره ګورئ یعنی صحابي سره.
ځکه چې دې کې احادیث په ترتیب د صحابو باندې دي، مسانیدو باندې دي. لکه مثلا زه یو حدیث ګورم او هغه حدیث د ابوبکر رضی الله عنه مسند دی یا د علی رضی الله عنه په مسند کې حدیث ګورم. موږ د ابوبکر رضی الله عنه په مسند کې حدیث ګورو چې دا اول مسند دی، یعنی اول د احادیث راجمع کړي. په دې کې حدیث ګورم د مسواک متعلق، نو مسند د ابوبکر مې راوړل او پای کې مې بیا د حدیثو طرف الحدیث چې وته یو ټوکړه د حدیث ابتدا کې ذکر کړي چې د دین نو دا السواک مې راوړل مسند د ابوبکر کې، نو وی السواک مطهره للفم مرضات للرب. دا هغه حدیث دی د کتاب جز چې 1 دی صفحه 186 حدیث نمبر 7 دی. نو مسند کې تاسو په اعتبار د صحابي سره حدیث راړوي او د دین علاوه چې پرې کې دانه کتابونه کم دي، په دې کې تاسو په اعتبار د عنوان سره حدیث راړولای شئ. آینده به ان شاء الله مونږ دا خبره کوو چې مونږ په دې کې مزید بحث او تفتیش او تخریج به څنګه کوو. دلته مو یعنی بلا واسطه کتاب راوړولو او کتاب کې مو ابواب په اعتبار سره حدیث لټولو او د کتابونو په اعتبار سره او په مسند کې د مسانید په اعتبار سره. آینده به ان شاء الله موږ د موضوع په اعتبار سره لټو او د هغې وضاحت به ان شاء الله کوو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.